دی خو وګورئ نن پټول خار کې یو لسمې کېږي شته چا خو به والي راوالي نه پرون راله چا تپوس وکړئ چې شرعي د دې څه پوزیشن دی ما شریعت چې څه وخت کې جوړېده نو هغه وخت کې یو لسمې چرته وي هغه وخت کې خو یو لسمې نه وي دا کومه زمانې نه دا را روانې پیرانی پیر صاحب د زمانې پیرانی پیر صاحب د زمانې نه دې کول سره څه کېږي تاسو وایئ هلکه دا جومات کې چې څومره ناست یې پیرانی پیر صاحب خو ډېر لوی سړی و ډېر لوی ولی او لوی بزرګ د خدای و شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې و دا ډېر لوی سړی نو چې هغه په خپلې زندګۍ کې څه کړي دي نو امید دی چې خدای به بخلی که نه تاسو د خپل پلار مور متعلق دا ویلی شئ چې خدای به بخلي خبره کوئ ویلی شئ نو د خیرات ته ستاسو پلار مور ډېر محتاج دي او که پیرانی پیر صاحب ورته ډېر محتاج دی زه د دریاب په غاړه ولاړ یم او ته دریاب کې پریوتې او غوپې وهې نو لاس مال راکول پکار دي که پریوتي له ورکول پکار خیرات خو هغه چا پسې ضروري دی چې څوک لوی بیړی غر کوي نو چار کله هغه خدای بخلی دی او دومره مقبول بنده د پروردګارو او مور پلار دی یقیني خدای رانیولی دي ځکه چې د هغې کردار او کرتوتونه څنګه و تا ته به معلوم و نو د دې خیراتونو ضرورت دوی پسې زیات دی که هغې پسې زیات دی دا عقل اوس دې قوم کې څوک واچوي دنیا او ساینس ډېره ترقي وکړه خو د عقل ستنې راونیوستې چې په دغه ځای کې وروټومبې او دارو پکې ورپرېږدي چې ورګه چې لږ عقل در کې راشي خوار شي د خر سر در پورې تړلی سر دې د خر دی بالکل ته خو د بني آدم زوی نه یې دې روټي خلاصو خو تاسو بیړۍ تباه کړې چا درته په قبرونو مالګې ایښي ته اوس ووایه چې لاندې د مړي د مالګو سره څه کار دی د په قبر شکرانې اچول د مړي دې سره څه کار دی سر دې د چرګانو چټي شه ستا 1 روپۍ په قبر اچولو مړي ته فایده څه رسوي دغه 1 روپۍ وګوره چې دا منجوران یو سي دوی پې څه کوي دا د خدای قهر والیا قومه ادیرو ته قبرونو ته تله خو اسلام ثواب ګڼي دا خو ډېر ښه کار دی مالګې او جاروګانې پکې چا راوست امام غزالی لیکلي چې د قبرونو کاڼي او جاروګانې په ځان وهل دا د یهودو او د نسواراو عادت یهودو او نسواراو به د خپلو مشرانو د قبرونو جاروګانې او کاڼي په ځان وهل وګوره احیاء العلوم باب زیارت القبور کې قبرونو زما خپله دا عقیده ده چې موجوده د ژوندونه په د ادیرو کې ناسته ماته زیاته ښه ښکاري هغه شعر خاموشان دی نه د چا بد وایي نه د چا غیبت کوي ایم غلي پراته دي او ته هم ورسره غلی یو ساعت کښېنې ژوندونه خو چې ورنږدې شي تشین لړمان دي ژبې هم ټکونه کوي او لاسونه هم مړه خو خره دي لکې هم وایي او تیزونه مچي دا ژوندي د دې قابل دي چې ته ورنږدې شي تاسو وایئ په ایمان چې د سړي ړه کې دا راځي چې یاره زه د چا څنګې له لاړې او یو ساعت ورسره کښېناستې دا د چا ړه کې راځي پخوا به د سړي ړه وشو پیاده مزل به وکړو چې پلاني کلي کې زما یو اشنا دی ورشم چې یو شپه ورسره وکړم چې ړه مې خوشحال شي اوس تاسو دا جومات کې ناست په ایمان یې وایي چې په کلونو هم دا تصور راځي چې پلاني له لږ ورشم او شپه ورسره وکړم دنیا نه وحشیان جوړ شو بیا قرآن وګورئ قرآن تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون اوله سپاره چې خلاصيږي اخرینه آیات دا ده الله وی چې تیر شوي خلق له کارآمد به د هغوی عمل وي او تاسو له کارآمد به ستاسو عمل وي تاسو نه به د هغوی د عمل تپوس نه کړي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په دنیا کې څه کړي دا تپوس به مانه نه کیږي چې څه یې کړي ځان له کړي دا ټیک ده پیغمبرانو کار یو ګوره دا خو څوک مولایي نه ورسره سره د چنغړک نه ونیسي خبره ورسره وکړي که نه دا کو تکشا ډله به زه څه پوهوم په دې ښار کې ډېر دي دا روټي خلاص او تالي ساټي
ګیرې مګدې وګدې پریخي دي او لوی لوی ګډوري په سر کېنولې سپین پټکی والی ته به چې ګډورې په سر کېنولې. دا خلق کمقل بیوقوف تی خلقو جوړ کړي. ښځه د نهر ده، بچي د نهر دي، ګینټي او بیلچه دې پیوالې دا واده شکرانې په شکل کې دغه سړي ته پیش کې. خدای ته وګوره و ظالمه، پتا چې د چا رزق فرض دی هغه نه ورکې او دغې له دې ولې ورکړه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ان لاهلک عليك حقا ان لنفسك عليك حقا. ستا د نفس پتا حق دی تی وخوره، ستا د ښځې او د بچو پتا حق دی هغې له ورکړه. ښځه او بچي نه هر وي او ډالی بچی دی حضرت رحمت الله علیه ته پیش. دا د دې خلقو عقل دی. دا تیرو ورځو کې یو ځای کې ناست وم نو ما ته وی چې ته خو منې کېږې نه هو زمونږ حضرت به در باندې کټ واړی. ما ورته وی چې خبره دا ده کټ به په ما ولې اړی؟ کټ په هغه خدای دنیا اړولې ده نو په ما کټ نشي اړولی. او د کټ اورېدو زه قایل نه راشي په کرامت سره باس وکړو چې د اولیاءو کرامت وایي څه شي ته، د پیغمبرانو معجزه وایي څه شي ته. کرامت د ولی په اختیار کې اډوي نه، مسلې ته راشي. کرامت د ولی په اختیار کې نه، کله چې قدرت غواړي داغه په لاس یو خرق العادت کار صادر شي. تاسو پوه شئ؟ لکه دا یو نقشه د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په زمانہ کې شوی و. او کرامت د ولی اختیاري شی نه دی. الله چې کله وغواړي داغه په لاس باندې یو واقع صادره کړي. زما عزیزانو د ولی او د بزرګ او د پیغمبر میشن پیژنئ. میشن چې پیغمبر الله را لېږلی څه ته دی، ولی او بزرګ خدای جوړ کړی څه ته. پیغمبر دې له راغلی دی چې دې خلقو ته وایه چې خدای ته دا لار تللی ده، بل چل پکې نشته، هېڅ نشته. نو خلقو ته وایه چې خدای ته دا لار تللی ده. د علماو د اولیاو د بزرګانو کار صرف دا دی چې خلقو ته وایي چې خدای ته دا لار تللی ده. ما ته دا لار راغلی ده، دا د بزرګانو کار نه دی. په دې خبره پوهېږئ؟ ما ته دا زما خلوت خانې ته دا لار راغلی ده، زما جیب ته دا لار راغلی ده، نه، خدای ته دا لار تللی ده. پیغمبران علما اولیاء دا واسطې دي د خدای او د مخلوق په منځ کې. ته به صرف خلقو ته د خدای لار لکه موسی علیه السلام زمانه وه په لاره روانو یو شپون دی لګیا دی، یا الله ته به چرته ستړی به چې چاپي دې وکړم، ته به چرته دا د ګډو چیلو پای در باندې وسکم. موسی علیه السلام ورته دا څه خدای دې خوار کا، دا خو د کفر خبرې دي. الله محتاج ګڼل ستا پایو ته، ستا جامو وینځلو ته، ستا چاپای، او الله د احتیاج نه منزه او مبرد. عزیزانو د خدای مقام هغه دی چې دا ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای هیچا ته محتاج نه. ټول کائنات پیغمبران كلهم من رسول الله ملتمس، كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. یو لک سلیری زره پیغمبران دا محتاج دی. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای ته محتاج وو کنو. اذان نرستو چې تاسو دا دعا وای اللهم رب هذه الدعوه التامه، اخر کې څه وای؟ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. دې روټي خلاصونه دا تاسو کوي، دې روټي خلاصونه دا تاسو کوي چې وابعثه تا ته چې پیغمبر ویلي چې ما تم دعا کوا، ما ته څه دعا راته کوا؟ وابعثه مقاما محمودا،
خدایا رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام محمود ته ولېږه، الذي وعدته، هغه مقام محمود چې تا د هغې وعده کړې ده. حضرت عمر غوندې سړی دعا ته محتاج و. خیال راغی سړی حج ته بیت الله ته روان دی، پیغمبر ورته وایي چې چېرته ځې؟ وایي بیت الله شریف ته ځم. ورته وایي یا اخی لا تنسانا فی دعائک، یا اخی اے رورګوټیا لا تنسانا فی دعائک، چې ما په دعا کې هیر نه کې چرته. پیغمبر یو عام سړی ته وایي چې یا اخی لا تنسانا فی دعائک، چې ما دعا کې هیر نه. و د عاشق او د معشوقې منځ کې یو داسې راز وي چې د کرام الکاتبین ملائکو تم پته نه لګي چې دا څه راز دی. عزیزانو عشق چې دی هغه یو بل عالم دی، هغه یو مستقله بله دنیا ده. زمون زمانه چې دا هغې نه خبرم نه ده څه چې خوب کې هم نه ده لیدلی، او نه مونږ دا شی پیژنو، دا شی خو یا خدای ته پته ده یا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ده، یا د عشق طرف او درد چې کوم دی هغه صحابه کرامو ته پته. مونږ خلق خو په داسې زمانه کې پیدا یو چې زمونږ دې خبرو سره څه سره کار نشته او پیژنو یې نه بل. او دا ټکي یاد لرئ چې آخرت چې دی هغه صرف او صرف په عشق به جوړي. په دنیا د خدای کې به بل په هیڅ شي باندې آخرت نه جوړي. او عشق به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. دا قرآن هم ویلی دی او دا حدیث هم ویلی. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، که خدای سره تاسو دوستی او تعلق جوړول غواړئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما تابعداري وکړئ. حدیث دی چې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. لا یؤمن احد حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. صحیح مسلمان به پتا سو کې څوک جوړ نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صحیح مسلمان به پتا سو کې هیڅوک جوړ نشي حتی ترغه پورې چې زه د مور پلار د بال بچ او د ټولې دنیا نه هغه ته زیات عزیز نشي. د چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینا د مور پلار خزه بال بچ او د ټولې دنیا نه زیات نه و، پیغمبر فرمایي چې دا سړی مسلمان باسه برای نام وی خو کامل مسلمان دا سړی بل ځای کې تپوس شو رسول الله صلی الله علیه وسلم کہ کم یو مسلمان خ مسلمان دے، بہتر مسلمان کم یو دے. پیغمبر فرمائل المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه سړی دی چې داغه د لاس نه او د جبې نه بل مسلمان ته ضرر نه رسي. چې د چا د جبې او د لاس نه بل چا ته ضرر رسي پیغمبر فرمایي چې دا سړی مسلمان. عزیزانو اندازې ولګوای د خپلو لاسونو او اندازې ولګوای د خپلو جبو چې زمونږ جبې لړمان دي، زمونږ لاسونه خاماران دي. په دې ملک کې تاسو وګورئ، یوازې تاسو نه یادوم چې دا جماعت کې ناست یې یا زه یم، دا ټول ملک وګورئ لاسونه خاماران دي او جبې لړمان دي. خیال امراغی او ښځې اژدهاګانې دي. دی په خپله ژبه لړم دی، لاسونه ماران دي او ښځې اژدهاګانې.
نو په یو کور کې چې لرمان او خاماران او اژدهاګانې اوسېږي د هغه کور د جنت سره څه کار دی یا د خدای د رضا له ټولو سره څه کار؟ هغه کور چې کوم کور شپه ورځ د خپل آبادۍ په تصور کې وي هغه کور د جنت سره څه کار؟ جنت له خو به هغه کور ځي چا د بل د آبادۍ په تصور کې. صحابه کرامو عملی طور دا شی ښودلی، عملی طور چې جنت به هغه څوک ګټي چې د خپلې خولې نه نوړی وباسي او بل له یې وایي، خپلې خولې نه یې وباسي. داسې لا چا کړي عزیزانو په یو جهاد کې 9 کسه داسې په قطار وهلي پراته دي، 9 کسه اوبه راوړئ، اوبه یې چې راوړئ ړومبیلی چې اوبه ورکړې هغه زما خیر دی دا ما سره چې دی دلی ورکړه، چې هغه لی وروړې هغه دی بل لی ورکړه، چې بل لی وروړې هغه دی بل لی ورکړه، چې بل لی وروړې دی بل لی، چې نهم ته سړی رسېدو دا وروستو ټول مړه شوي اوبې اوبو. یو سړي سره چې په ځن قدم کې هم د بل خیال نه وي هغه سړی به ایمان څنګه تېروي؟ جنت خو د دغه خلقو ځای و. زما او ستا جنت سره څه کار؟ یو سړی چې بازار ته روزي نو د خپل کور او د خپلې خېټې غمي ورسره، که په دفتر کې کښېني د خپل کور غمي ورسره، که د ملک د اقتدار په کرسۍ کښېني د خپل کور غمي ورسره. هغه خلقو سره جنتونو سره څه کار؟ اصل هم چې دا چېرته خوب هم ونه ګورئ، تاسو خوبونه هم ډېر ګورئ، خو چې سړی در کې مړ شي سبا لم په جنت کې کتلی چې یو شین باغ او تخت پې پروت او صاحبه پلار دې پې ناست، دا یو 2 کوچیانو نو اور ته ناستو، سخت جمع او یخني وه، یخني کې خو اور ډېر خوند کوي. ما باندې بیګا د شپې 3 بجې سړلی ته به راغلی و، الله ما واقعي اور په ډېر ښه شی سړو بلستنو کې زه ګرمېدم نه، نو اور ته ناستو سخت جمع و، نو یو بل ته وایي چې فتح خان وروره وی چې وی چې کعبه د خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي. هغه مطلب دا چې که خدای بخلی یا به په جنت کې جوړ یخني به نو اور ته به ناستي ګرمېږي به، ځکه چې هغه وخت کې هغه ته اور ډېر عزیز و، سخته یخني وه نو سخته یخني کې خو اور ډېر خوند کوي. نو هغه وی چې کعبه د خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي ګرمېږي به. تاسو پوه شوئ؟ نو عزیزانو عرض مې دا و چې زمونږه په خوبونو کې پلانې مې ولیدو په 800 پلانې مې ولیدو شنه چوغۍ اغوستې وه. دا خوبونه موبونه په دین کې اړو څه وقت نه لري، د دې اړو څه اهمیت نشته. تاسو پوه شئ؟ یو خوب دی چې پکې دی ولیدو هغه به رښتیا وي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی ان الشیطان لا یتمثل بی. پیغمبر وایي چا چې زه په خوب کې ولیدم نو زه یې ولیدم، ځکه چې شیطان زما په شکل ځان نشي جوړولی. دا نور ټول هسې انګا بنګا دي، زه تما خوشحاله وه زما وای تو مرا حاجی بگو ما تو را ملا بگو. دا قمقل قوم دی، ټول عمر دوکه شوی دی، ټول عمر دې ته اوس ووایه دلته یو سړی اوس مړ شو غریب خدای دې وبخښي. یو ورځ راغی ما ورته ویل چې هلکه پلار مې د خوب کې لیدلی و یخني کېده، وی چې خام مازدیګر مې چې کتو ښه بنینې راوړو ما ته یې دا واغونده چې پلار مې ګرم شي. اویا اتیا کالو سړی و دومره بېوقوف په دې نه پوهېده چې ګینې دا بنین به زما پلار ته ځي او ګرمېږي. تاسو پوه شئ؟ سړی مړ شو د هغې تمام اعمال د دنیا چې دي منقطع شو، خبره خلاصه شو. دې نه بعد په کار به څه راځي؟ په کار به هغه شی راځي چې کوم د په خپله په دنیا کې. نو عزیزانو دا یو ډونګ دی او فراډ دی چې ما ته پکې دوکه کې ساتلی.
تا پکې زه ساتلی ته ما دوکه کې زه تا دوکه تاسو وګورئ دا قوم په دې ملک کې وګورئ سړی ناست دی د پالونو کتاب پیدا کړی دی دا دې پورې درته د دې ملک بیړه تباه ده په کیملپور کې یو نجومی دی ټول پاکستان دیوالونه لړلي دي مشہور نجومی ایوب صابر کے کرش میں ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھ په اسلامی مملکت کې دا مشهور نجومی خود سعودي عرب تورشي او په دیوال دیولی کې چراشي ما تلاسو خای چې په ټکی ته سر قلم کی پاکستان یو آزاد ملک دی مرتبان دی عرب بلا پکې چلی ایو پیر یو کلی تتلو مرید ورسه چل تلاړو نو اخر کې سګوري چې سوچا وړین په 2 پیسې سیر دیو ټیپر او گازر او ملایم په 2 پیسې سیر پیر ورته لکه تخت دا خو شعر ناپرسان دی زه چې زو مرید ورته صاحب ډېر ماندای ما لګي سار شدا سوچا وړین په 2 پیسې سیر دی چې لګ غټ شو هغه غټ خو بشي خو خدای راستی چې بیا الټیم کې وای خیر دی بابا جی لګي سار چې سار شوه د غړي والدي او میاش 2 داسې کټه شوه بادشاہ په یو سړي د 500 حکم کړي چې 500 له بوتل لا سړي مرای نارای واغه کړای پکې نه راتله بادشاہ ته رپورټ شوه چې 500 کړای دي سړي مرای کې ناراضي وی غټه مرای ورته وګورای کنه دا څه ضروری دی چې دې مرګ دار چاپ مرای چې کړای فټ شو ورډا دی وای هر چاپ مرای چې فټ شو وی خدا جرم مرم نشته یو سړی می 500 په حکم کړی چې دا امر کوي نو کله د مرای کې کړای نه راځي غټه مرای ورته وګورئ ګرځیده د پیر مرید پیدا کړي چې مرید پیدا کړي نو او والله د مرای ورته فټ تا وی مخکې کېګا هغه وسو شو وی چې کړای د بل چا په مرای ناراضي وینو ما سکړي وتا سکړي نه دي او د بل چا مرای کې کړای نه فټ کی هغه ورته نظر چې حضرت رحمت الله علیه تورشم حضرت رحمت الله علیه د دې پیرانو دي مریدانو نه چې تاسو کوي دی ورته حضرت رحمت الله علیه اوس دې جاهل ته دومره پته نشته چې رحمت الله علیه مړو سره ویل کیږي ژوندۍ سره رحمت الله علیه نه وایي خدا خر مریدم خری کنه خزا وای لنګه شو تور بچی راو مولوی دې خو تور بچی شو بچیا چې څنګه اچړي اسی بچړي حضرت رحمت الله علیه